واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. سورة قاف 41 نمبر آیت. په دې 41 نمبر آیت کې د قیامت احوال ذکر کیږي چې قیامت څنګه قیامېږي، قیامت څه څیز دی او په دې ورځ باندې بس څه پیدامن یې څه پیدامن نه وي. نو د قیامت اثبات اصل کې د دې مضمون د دې آیاتونو پورا مقصد دی. الله تعالی فرمایي چې واستمع وکړئ یوم هغه ورځ ته ينادي المنادي چې आवाज وکړي او आवाज کوونکی من مکان قریب دی او زګین نږدې نه تبه چې نږدې زګین आवाज وش دا आवाज کوونکی دا اسرافیل علیه السلام یو دا چې دې आवाज ممکن نه د شپېلې د مراد شي. ځکه د اسرافیل علیه السلام شپېلې چې کله وهله شي نو هر زګین کې به دا یو شر اورېدل کېږي کما چې دوه مشپېلې ته مراد اول شپېلې سره دنیا ټول نظام ختميږي، دوی سره دوباره خلک ژوند کېږي. نو غدوی مشپېلې ته مراد د چې کله دا आवाज وشي د هر زګین کې به دا څه اورېدل کېږي چې تبه بيخي نږدې आवाज دی او دا څه باندې چې مزنه زګونو کې واورېدل شي بزنه کې نه اورېدل کېږي دا څه باندې مې مکان قریب معنا دا چې ارز کس به دسي اوري ک تبه چې نږدې زګین نه واورېدل. ځنې علماء راي دا چې د دینه مراد د اسرافیل علیه السلام د شپېلې نه د مراد بلکې د اسرافیل علیه السلام یو بل اعلان ته نه مراد چې اسرافیل علیه السلام او بیت المقدس خوښه کې پس صخرانو من زګین کې ودرېږي او اعلان وکړي او خلکو د داسې اعلان وکړي چې وراسته شو وړو کو خاصو وغوخو رجیدل وغوخو پاسې کې راځوند قبرون نراوز قیامت را ورسید او دا आवाज بده سي چې هر قبر ته بداسي ورسیږي خره به داسي واوري چې ته چا نږدې आवाज وکړه او دې आवाज سره خره د قبرون نراوز. نو ممکن ده چې اسرافیل علیه السلام شپېلې هم وخی او د شپېلې سره سم د اعلان هم وکړي. یوم به هغه ورځ باندې يسمعون الصيحه چې د خلک به واوري یو چغه د شپېلې ده بالحق به حق سره دا دوی مش شپېلې د مراد ذلك يوم الخروج دغه ورځ دراوتلو د قبرونو نه دغه ورځ خلک قبرونو راوځي. ان نحن یقینا مونږ الله تعالی وای نحيي ژوند کول کو خلق پیدا کوو او نمیت امنګي وجنو و الینا المصير او خاص مونږ ته را واپس کېدل دوباره په قیامت کې مونږ مخې ته براش. یوم به هغه ورځ باندې تشقق الارض وبچ زمکه عن حمربینا سراعا بجلتي سرا قیامت به ورځ باندې په قبرونو زمکه ټوري وچ او ډېر په تیزی سره به کولاو شي. ذلك حسر علينا يسير او دغه را جمع کول د خلکو الله تعالی وي په موږ باندې آسان دي دا ګران نه دي چې موږ څنګه را جمع کوو کم ځای نه به را جمع کوو دا ګران خبره نه موږ ته ګران نه الله وي. نحن اعلم من پیجنو ما حق نحن اعلم من پویګو بما په خبر باندې یقولون چې داخله کی وي دومره قرآنی وضاحت او دومره قرآنی دلایل نورسته چې خلک کمی خبرې کوي الله تعالی وي نو هغه موږ ته معلوم دي چې معلوم دي نو څنګه کیږي الله تعالی دې خبره مطلب دا چې موږ سزا ورکړو چې بیم خلک نه مانی غړي وړي وي د اسماني کتاب نه خو دي خو وي نو موږ ته معلومه سزا به ورکړو. وما انت عليهم او تني پیغمبر په دوی باندې به جبارین زورورستیا کوونکی ته په دې باندې زورورتیا کوونکی نه چې بس زور د خلک راولي مسلمانانو کې بس پری دا وذکر ته نصیحت کوي پیغمبر بالقران په قران سره من حق چاته یخاب وعید چې غیریږي زما د عذابونه نه. دې آیاتونو کې نبی رسول الله د پاره یو مختصر تسری مضمون دی. هغه دا چې ته په دې خبره باندې مخ پکېږي چې زما نصیحتونه نورسته د خلک چپ دي او خبره باندې یقین او عمل رانغه زګه استاد موارد نه د ته دې لپاره نه مسرت شوی چې ته په خراب زور باندې مسلمانانو نو ما انت عليهم بالجبار نه ته په دې باندې زور کوونکې زبردستی کوونکې چې بزوري مسلمانانو کې استاد موارد نه ده استاد موارد دومره د نصیحت توکا او بیا فذکر د نصیحت کوا بالقران په قران سره مې يخاف وعید هغه چاته چې یریږي زما د عذابونو نه. نو د دې ځکه کې د عذابونو د قران نصیحت مستحق هغه خلک د الله نه یریږي او هغه ته پکار د کم د الله نه یریږي هغه ته پکار دی. اوس کوم خلک د پستنګ معلومیږي چې د سره د الله نه ډیر یریږي دا نه یریږي دا خو نه معلومیږي د انسان د وسنه خبره بار ده. نو د دې مطلب دا ده چې اصل کې خبره دا ده چې ته نصیحت عام ارچا ته کوه
نو کم خرج د الله نه یریږي به قبول کی چې کم د الله نه یریږي به پریدي نه به قبلای باقي من ته ذمہوار نه هغه ځمانه پریدا وا الله سره معاملات الله تعالی بر سزا ورکړي او باقي ته ذمہوار نه